اوس د غټ اختر د مونځ رونو دا هم کال پس راشي نو د خلکو نه د غټ اختر د مانځه هغه طریقه اکثر ایره شوي نو د غټ اختر د مانځه طریقه دا ده چې یو اختر مانځه له لاړ شه د جمعې د مانځه خطبه دا د جمعې د مانځه نه مخکې ده او د اختر د مانځه خطبه دا د اختر د مانځه نه پس ده نو چې کله لاړ شي او امام بیا مونځ کوي نو هغه وخت کې د اختر د مانځه طریقه دا ده نیت اصل کې د زړه نیت دی رسول الله مبارک په خولې باندې نیت خو نه کوو پړه کې به یې کوو خو زموږ علما وایي خیر دی په خولې م ورسره وکړه ولې په خولې ورسره وکړه ځکه چې زموږ د خلکو سوچونه یو ځای بل ځای نو سوچونه یو ځای بل ځای نو په خولې م وله وکړه او یا لکه د عمرې نیت رسول الله مبارک په خولې باندې کړی اللهم انی اريد العمرة فيسرها لي وتقبلها مني د حج هغه په خولې باندې کړی دی نو د عبادتونه هغه په خولې کړی دی نو زه دا مونځ یو عبادت ته دا په خولې باندې وکړه نو داسې چې کله نیت تړي امام یا د مقتدیان نو نیت داسې د نیت د غټ اختر د مانځه نیت سره نیت دا به وي چې نیت مې وکړه د زړه د اخلاص دو رکاته واجب مونځ کومه د دې لوی اختر سره د شپږو تکبیرونو په دې حاضر امام پسې خاص الله تعالی را محمد کعبې شریفې په لور که اقتدا کوم په دې حاضر امام پسې نو بیا به امام غوږونو له ګوتې یوسي الله اکبر به وایي مقتدیان به هم غوږونو له ګوتې یوسي الله اکبر به وایي بیا د نامه لاندې به امام هم لاسو تړي مقتدیان به هم لاسو تړي نو چې کله سبحانک اللهم امام هم وایي او مقتدیان هم وایي نو بیا به امام هم وایي الله اکبر په زوره مقتدیان به په مزه الله اکبر وایي او غوږونه به د لاسونه به د غوږونو پورې اوچت کړي بیا به لاسونه پرېږدي دا یو تکبیر شو زاید د تکبیر تحریمې نه پس بیا به امام په وی الله اکبر مقتدی به وی الله اکبر لاسونه به غوږونو له اوچت کړي او بیا به یې لاندې تړلي پرېږدي په دریم ځل باندې به بیا امام وی الله اکبر مقتدیان به وی الله اکبر لاسونه به هغه غوږونو له اوچت کړي تاسو به م اوچت کړئ او بیا د دریم تکبیر نه پس د نامه لاندې به هغه هم لاسو تړي تاسو به م وتړئ بیا چې هغه کله اعوذ بالله بسم الله په پټه وایي او سورت فاتحه په جهر سره وایي سورت په جهر سره وایي هغه به یو رکعت وکړي نو چې کله یو رکعت وکړي او دویم رکعت ته راوچت شي نو لکه څنګه چې موږ دویم رکعت کوو داسې به امام وکړي تاسو به م وکړئ کله چې په دویم رکعت کې امام سورت فاتحه وای او ورپسې سورت وای نو دی به نیغ رکوع له ځي دغه وخت کې به هغه وایي الله اکبر مقتدیان به وایي الله اکبر اب هم لاسونه غوږونو له اوچت کړي مقتدیان به م اوچت کړي او بیا به امام هم لاس ځوړند کړي مقتدیان به هم لاس ځوړند کړي بیا به په دویم ځل الله اکبر هغه وایي لاس به غوږ له اوچتوي هم امام هم مقتدیان لاس به ځوړند کړي په دریم ځل به بیا الله اکبر هغه هم وایي مقتدیان به هم وایي بیا به هغه هم غوږ له لاس اوچت کړي مقتدیان به م اوچت کړي لاسونه به ځوړند کړي نو په لومبي رکعت کې په دریم تکبیر چې امام او مقتدیان وي نو د نامه لاندې لاس تړه او دې ځای کې په دویم رکعت کې د نامه لاندې لاس تړل نشته لاس به دې ځوړندي او د هغې نه پس بیا امام الله اکبر وایي مقتدی به په پټه ورسره وایي او دغې وخت کې به هغه هم رکوع له لاړ شي ته به هم رکوع له لاړ شي